وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء سنته وشهداء سنته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. صدق الله العظيم. الحديث الشريف: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدبوا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم وأهل بيته وقراءة القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما تحب الله والصلاة بالله. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مادر الرحمن دار العلوم گلوری النبیہ اساتذہ کرام طلباء کرام اور مدرسے معاونین اور خادمین قانون اشراف و کشران رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا مولوی صاحب د بچی په پیدایش عقیده وي چې کوم ورځ باندې ادا کېږي، د هغې په مناسبت سره راجمع شوي یو. الله تبارک وتعالی د دغه ماشوم د نورو خوشحالو په سبب او ذریعه وګرځوي، او الله تبارک وتعالی د نور داسې مسلمانان په حاضره جمع کې یا وروڼو کې حاضر نه وي او هغه اولاد دي الله تبارک وتعالی د ورانه کوله صالح اولاد دي، او کچا اولاد دي الله تبارک وتعالی د ورانه کوله راوي. محترمو، چې کله یو ماشوم پیدا شي نو هغه ماشوم تربیت په والدینو باندې لازم ده چې والدین به د هغې تربیت کوي، بلکې د ماشوم په مور او پلار باندې خپل څو حقوق دي. اول نمبر د ماشوم په مور او پلار باندې دا چې هغه به خپلې نامه بوله خوښوي او پرې داسې نامه به په ماشوم باندې په بچي باندې نه ګرځي چې هغې معنا خرابوي. بیا هغه نامه داسې وي چې دی بیا اخیستی نه شي. د قیامت په ورځ باندې چې کله انسانان ورته راپورته کولی شي نو هغه به په خپله نامه باندې راپورته کولی شي، او چې کله دلته دا نامه واخیستلی شي او هغه نامه چې هغه ډېره بېکاره نامه وي نو دی په هغه وخت کې چې خپل مور او پلار ته ازاد کړي چې ما باندې داسې نامه وایي چې زه پېژندلی نه وم، داسې یو ښایسته نامه به ورله خوښوي. هغې نه بعد چې مور او پلار باندې د هغه بچي تربیت چې هغه لازم دی. نبي علیه السلام فرمایي: افتحوا صبيانكم على بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. تاسو خپل ماشومان کلاو کې، یعنې ماشوم چې کله یو خبرې زده کوي نو پکار دی چې دغه ماشوم ته د ټولو نه اول بلکې فرمایي افتحو، د ماشوم ژبه کلاو کوي بکلمة لا اله الا الله، په کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله اول ورته دا کلمه وکړي. او بل ځای کې نبي علیه السلام فرمایي چې کوم یو کس خپل بچي ته